تنو تاسو ته وایم چې د الله د رضا دپاره د زړه نه دا کینې دا بغضونه وباسئ. 2003 نه د ځمکې یو تنازعه را پیدا شوله، خالص د الله د رضا دپاره عفو کول، بخښنه کول، دا دومره عظیمه نیکي ده. والله دا ژوند ډېر ښایسته ژوند دی، دا دنیا ډېره خوږه دنیا ده. شاه جهان صاحب او د هغه خورینه د تاج مرحوم بچي دي احمد او سالم، رب جل جلاله ما ته وفرمایل یا رسول الله کله چې په مخ د ځمکه باندې زما دوه بندګان د دنیا په یو مسله باندې وران شي، په کوم غرض او په کوم مقصد باندې چې موږ دلته راجمع شوي یو او دا غونډه په کوم مقصد باندې ده هغه تاسو ټولو ته بشمول د جرګې ممبرانو ته معلومه ده. خصوصا په دغه روغه کې په دغه جرګه کې د دې کلي مشران مو سپینګیري مو لکه څنګه چې ما نه وړاندې د هغې ذکر وشولو حاجي مکرم صاحب او غاور خانو مابلي رورو او دغه رنګې بیا زموږ د دې تنظیم نوجوانان منسوکا والا صدر مخلص دوست ملک وصیف خان نور داسې ګڼ شمېر ملګري به پکې تلي راغلي د هغې په کوشش باندې د هغې په دغه سعی باندې الحمدلله د یو دوو مسلمانانو ترمنځ هغه روغه وشوله او اختتام ته انشاءالله رسېدو واله ده. تنو تاسو ته وایم چې د الله د رضا دپاره د زړه نه دا کینې دا بغضونه وباسئ. والله دا ژوند ډېر ښایسته ژوند دی، دا دنیا ډېره خوږه دنیا ده. د دې دنیا ښایست دومره زیات دی چې د دې دنیا په ښایست موږ ځان له آخرت ښایسته کولی شو، خو ځان لم دنیا هم بدرنګه کړې ده او ځان له د دې دنیا په بدرنګوالي آخرت هم ځان له بدرنګ کوو. یو ځل نبي کریم علیه السلام عایشې بیبي ته فرمایي عایشې نن چې زما نه څه غواړې وغواړه. عایشه بیبي هوښیاره زنانه وه، نبي کریم علیه السلام ته عرض کوي یا رسول الله که دې خوښه وي زه به لاړه شم او د خپل پلار صدیق اکبر سره به مشوره وکړم چې هغه ماله څه مشوره راکړله بیا به تاسو ته ووایم. حضور علیه السلام ورته وایي ټیک د لاړه شه. عایشه به یې راغلله صدیق اکبر له، صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه ته عرض کوي وایي پلار جانه نن راته حضور علیه السلام داسې ویلی دي او د رحمت دا سمندر دومره جوش کړی دی، حضور فرمایي چې څه غواړې رانه وغواړه. نو یا پلاره نن د حضور علیه السلام نه څه وغواړم؟ پلاره مو خيار پلار دی صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ خپلې لور ته وایي عایشې وایي لاړه شه او حضور علیه السلام ته ووایه چې یا رسول الله ته چې کله د الله سره راز و نیاز لتلی وي د معراج په شپه باندې د معراج هغه ملاقات لتلی وي نو یا رسول الله ستا خو به څه ښکاره خبرې شوي او څه به دې پټې او د راز خبرې هم شوي وي. حضور علیه السلام ته عایشه بیبي فرمایي ته معشوق یې او رب در باندې عاشق دی او د معشوقي او د عاشق کله کله ډېرې پټې او د زړه خبرې وي. نو یا رسول الله د هغه پټو خبرو نه یو خبره ما ته راښکاره کړه. حضور علیه السلام چې دا خبره واورېده نو حضور مسکی شو چې د عایشه بیبي څومره هوښیاره ده. که د دنیا زنانۍ څوک به وایي ماله کالي، څوک به وایي ماله جوړې او پیزار او کور راله جوړ کا، عایشه بیبي دومره هوښیاره ده. نبی کریم علیه السلام ته فرمایي ای عایشې او زه چې کله الله له تللی وم او زما د خپل رب سره ملاقات وشو زمونږ څه پټې خبرې د راز هم شوي دي، د هغه راز د خبرو نه یو خبره دا ده رب جل جلاله ما ته وفرمایل یا رسول الله کله چې په مخ د ځمکه باندې زما دوه بندګان د دنیا په یو مسله باندې وران شي او دوی خالص ته الله د رضا دپاره یو بل ته معافي وکړي بخښنه وکړي زه د دغه بندګانو نه دومره خوشحالېږم کله چې دا بندگان د قیامت په ورځ ما سره مخامخ شي هغه نیکي الله جل شانه فرمایي ای زما مخې ته وي زه دې بندګانو ته ووایم ای زما بندګانو نن ورځ زه د تاسو نه دومره خوشحاله یم زه د تاسو سره حساب کتاب نه کوم بې حسابه زه تاسو له دغه خپل جنت درکول غواړم. یاد ساتئ خپل رور ته مسلمان رور ته خالص د الله د رضا دپاره عفو کول بخښنه کول دا دومره عظیمه نیکي ده چې الله جل شانه فرمایي به روز قیامت زه د دې بنده سره حساب کتاب کول نه غواړم. او دا د هغه راز خبره وه رونو غرض او مقصد می په دې خبرو کې دا دی الحمدلله
مونږ او تاسو په دې معاشره کې مشران لرو، سپینګیري لرو، شملور لرو، هغې د خبرو چل زده دی او د هغې د کلي ته ډېر خیر او برکت دی. د هغې د برکته په کلي کې امن و امان دی. که څوک په یو ځمکه باندې وراني، که څوک په دشمنو کې لګیایي، که څوک چېرته دنیاوي لالچ کې وي، دا مشران چې پکې کله د خیر قدم کیږي او د الله د رضا دپاره دا اولنی قدم کیږي، د هغه قدم ثمره، فایده او میوه هغه دغه د لکه لنې چې تاسو وینئ. زه خبر شوم ملک وصیب بای ما ته ووی چې د دې مشر محترم شاهجهان صاحب او د هغه خورۍ نه د تاج مرحوم بچي دي احمد او سالم، دوی د 2003 نه د ځمکې یو تنازعه را پیدا شوله، ماما او خورۍ نه دي، د هغې ترمنځ دا مسله وه او دا تنازعه وه چلېدله. وخت په وخت پکې د کلي کسانو، مشرانو، سپینګیرو تګ راتګ کړی دی د جرګې په شکل کې، خو هغه تنازعه شروع وه. نن دا دی تقریبا 2025 ختمېدو والا دی، 14-12 ورځې ورکې پاتې دي. تقریبا 30 کاله د دې خبرې وشو، 30 یا 40 کاله دا تنازعه را روانه وه. دا د دغه مشرانو برکت دی، دا د دې تنظیم برکت دی، دا د دې سپینګیرو برکت دی او د خالص ته الله د رضا دپاره قدمونه واخیسته. میوه، ثمره او فایده دغه ده چې تاسو خپلې مخې ته وینئ. هغه فریقینو نه د 30-40 کالو دا تنازعه ختمه شوه، دا لانجه ختمه شوه او دغه خبره لاړله مینې محبت له، رورولۍ له، اتفاق له لاړله. الله رب العالمین دی داسې سپینګیري، داسې مشران، داسې نوجوانان زمونږ او ستاسو په دې خوره باندې نورم زیات کی. الله رب العالمین دی د دې جرګې د دې خلقو دغه اتفاق او اتحاد دغه رنګې قایم او دایم ولري. رونو تاسو ته م وایم همیشه دپاره د دوو مسلمانانو ترمنځه د اتفاق کوشش کوئ، چرې د دنیاوي د لالچ کوشش مه کوئ. که چېرته تاسو دنیاوي لالچ غرض وګرځو، ستا خبرې نه به الله محبت اوچتوي، ستا د خبرې نه به الله برکت اوچتوي، ستا د خبرې نه به الله اتفاق اوچتوي. او که د الله د رضا دپاره د قدم واخیستو، دا د مخالف په زړه باندې اثر کوي. ستا خبرو کې، ستا نصیحت کې الله اثر پیدا کی. الہ العالمین دی همیشه دپاره زمونږ او ستاسو دا معاشره دغه رنګې قایم او دایم لري. زمونږ دعاګانې د دغه فریق سره او د دغه جرګې د ممبرانو سره دي. الہ العالمین دی په عمرونو کې برکت واچوي.